بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 18 دی. ان شاء الله نن به موږ یو تمرین حل کوو او تمرین موږ د ځان نه جوړ کړی دی، په کتاب کې نشته دی. او دلته کې موږ له سوال راکړی وی په دې الفاظو کې د اسم او د فعل او د حرف علامات جدا جدا کوي. نو موږ له دا الفاظ راکړي دي. الجنت یو ګورئ دا اسم دی که دا فعل دی که دا حرف دی، او که اسم دی نو د اسم علامت پکې څه شی دی. نو دا اوس اول موږ پیژنو. الجنتو چې دی دا اسم دی. الجنتو دا اسم دی او د اسم علاماتونه پکې یو الف لام دی. الف لام په شروع کې الف لام دی. نو که الف لام پکې نه نو بیا به وګورئ نو په آخره کې بیا را ګول تا دام د اسم علامت دی. نو الف لام هم په فعل کې نشي راتلی او ګول تا چې د دام په فعل او حرف دوانو کې نشي راتلی. نه د الف لام په فعل د فعل په شروع کې راتلی شي او نه د حرف په شروع کې راتلی شي، او نه دا ګول تا دا د اسم علامت هم نه دی. اسم د فعل سره هم نشي راتلی او حرف سره هم نشي راتلی. دا صرف د اسم علامت دی. ها ساحرانی چې دی که نه ساحرانی، دا ساحرانی هم اسم دی ځکه دا تسنیه ده او تسنیه صرف اسم راتلی شي او فعل او حرف دا تسنیه نشي کېدی. اوس دا دخلتو دی، دخلتو نو دا دخلتو فعل دی. فعل دخلتو دا فعل دی او فعل پکې علامت سره چې ورسره دا تا ضمیر مرفوع متصل ده. تا ضمیر مرفوع متصل ده او دا ضمیر مرفوع متصل صرف د فعل علامت وي، د اسم او د حرف علامت نه وي. ٹھیک شو. توبتن دا توبتن اسم دی. توبتن دا اسم دی ځکه آخره کې ګول تا ده او دا ګول تا د اسم علامت دی. نو توبتن کې آخره کې دا اسم دی، دا ګول تام ده او تنوین هم دی پې، دو پیش تنوین هم دی پې. نو دوه علامتونه شو پکې. طالبتون وګورئ په دې کې هم دا ګول تام ده او تنوین هم دی، دواړه علامتونه پکې دي. نو ګول تا او تنوین دا صرف د اسم علامت دی او فعل او حرف باندې نه ګول تا راتلی شي او نه پکې تنوین راتلی شي. الصراطو کې وګورئ، الصراطو کې دا الف لام دی په شروع کې الف لام. ٹھیک شو. نو دا د اسم علامت دی. الف لام چې دی دا د اسم علامت دی. دا ال او المستقیم کې په شروع کې دا الف لام دی او دا الصراطو چې دی دا موصوف هم دی، موصوف هم دی ځکه دا مستقیم ورله صفت دی. نو په دې الصراطو کې دوه علامتونه د اسم رالل، یو پکې الف لام راغی، دا الف لام پکې راغی او یو دا موصوف هم دی. نو دا اسم به موصوف کیږي همیشه، فعل او حرف دا موصوف نشي کېدی. کراستن کې دا ګول تام ده او تنوین هم دی. ګول تا او تنوین دا دواړه د اسم علامت دی. دا دواړه دا دو پیش تنوین او دا ګول تا دا دواړه د اسم علامت دی. په فعل او حرف کې ګول تا او تنوین نشي راتلی. المدرسه نو دا المدرسه چې دا اسم دی ځکه په دې کې یو الف لام دی په شروع کې الف لام دی او اخره کې پکې دا ګول تا ده. په شروع کې دا الف لام دی نو دام د اسم علامت دی او اخره کې پکې ګول تام ده نو دام د اسم علامت دی. ٹھیک شو. دوه علامتونه دي پکې د اسم. رسول الله نو دا رسول مضاف ته مضاف. ٹھیک شو. او مضاف دا د اسم علامت وي. اسم همیشه مضاف جوړیږي، فعل او حرف مضاف نشي کېدی. نو په رسول الله کې دا رسول چې دا مضاف دی او دا لفظ الله چې دی د په شروع کې دا الف لام دی نو دا عموم اسم دی. الف لام هم دی پکې. ٹھیک شو. ال دا پکې اسم دی. سیکونو کې وګورئ، سیکونو کې نو دا سین نه سین دا د فعل علامت دی. ما تاسو ته ویلو چې دا سین دا د فعل علامت دی. نو سیکونو چې دا فعل دی. سیکونو دا فعل دی ځکه چې د په شروع کې دا سین راغی او سین دا د فعل علامت دی. محمدن نو دا محمدن دا اسم دی ځکه په آخره کې تنوین دی. نو دا تنوین دا د اسم علامت دی. تنوین د اسم علامت دی. نبیون کې دا تنوین دی نو دا هم د اسم علامت دی. فعل او حرف باندې دغه نشي راتلی، تنوین نشي راتلی. مساجدو دا د مسجد جمع ده نو دا جمع د اسم علامت دی. اسم جمع جوړېدی شي، فعل او حرف دا جمع نشي کېدی. رب العالمین کې دا رب چې دی دا مضاف دی. ٹھیک شو. مضاف دی او دا اسم دی ځکه فعل او حرف مضاف نشي کېدی. العالمین کې وګورئ عالمین جمع دی، جمع نو دا جمع د اسم علامت دی او شروع کې الف لام دی نو دا الف لام هم پکې د اسم علامت دی. پاکستانیون کې دا ګول یاده،
دا ګول یا نو دا دې ته د منصوب وای اسم منصوب ورته وای چې اخره کې د نسبت والا دا یا وي مشدد یا وي نو دا یا پکې او تنوین هم دی پکې نو پاکستانیون نو دا یا نسبتی ده پکې نسبتی نو دې ته بیا موږ وایو اسم منصوب دا اسم منصوب دی منصوب ٹھیک شو نو دا اسم دی نظرتو دا فعل دی ځکه اخره کې ور سره تا ضمیر مرفوع متصل ده نو دا نظرتو فعل دی ښا نظرتو دا دې سره دا تا ضمیر مرفوع متصل ده دې فعل سره دا تا ضمیر مرفوع متصل نو دا تا ضمیر مرفوع متصل همیشه فعل سره وي اسم او حرف سره دا نشي راتلی قد سمع نو ګورې ما تاسو ته ویلو چې د فعل یو علامت دا دی چې هغه په شروع کې به قد لګېدلی نو دا سمع فعل دی ځکه چې د په شروع کې قد لګېدلی دی قد سمع او دا قد نه دی قد دا بیا حرف دی حرف دی قد ځان له یو حرف دی ٹھیک شو او دا د فعل په شروع کې لګیږي نو صرف په دې قد سمع کې دا قد نه دی دا پکې حرف دی او دا سمع فعل دی نو دا قد ته ځان له دلته حرف ولیکلو او دا سمع پکې فعل دی ځکه چې د په شروع کې قد لګېدلی دی ښه بیا ورپسې عمیر نو دا عمیر چې دی دا اسم تصغیر دی دا مصغر دی مصغر نو دا د عمر تصغیر چې وکړي نو عمیر راځي عمیرون نو په دې کې یو تنوین دی اخره کې او یو دا د فعیل په وزن دی نو اسم تصغیر هم دی او سوف تعرف دا فعل دی او النحو پکې اسم دی سوف تعرف فعل دی او النحو پکې اسم دی ځکه سوف دا فعل نه دی فعل د فعل په شروع کې سوف لګیږي نو دا پکې فعل دی او دا النحو اسم دی ځکه د په شروع کې الف لام دی ٹھیک شو هل حفظت الدرس نو دا هل پکې حرف ته هل پکې حرف ته او حفظت دا فعل دی ځکه دا تا ضمیر مرفوع متصل ده ور سره حفظت دا تا ضمیر مرفوع متصل او الدرس اسم دی ځکه شروع کې الف لام دی لا تذهب نو لا تذهب د نهي صيغه ده دا مطلب دی ته مزه لا تذهب نو دا پکې فعل دی او الا پکې حرف ته الا پکې حرف ته ٹھیک شو او السوق دا اسم دی ځکه شروع کې الف لام دی لا تنهر دا د نهي صيغه ده نو دا لا تنهر چې دا عموم فعل دی ځکه نهي چې دا اسم او حرف نشي کېدی فإن دا فا چې دا حرف دی او انم حرف دی او دا لم چې دی ته حرف جزم وای دیتا حرف جزم وای دا حرف جزم هم دی او دا د فعل علامت ذکر دی دا لم تفعلوا دا فعل ذکر دی چې د په شروع کې لم لګیدلې نو حروف جازمه دا د فعل په شروع کې لګیږي نو دا لم ځان له حرف دی خو که فعل نه په شروع کې لګیدلې وي نو بیا به لم تفعلوا چې دی لا لم تفعلوا دا به بیا دا فعل دی ځکه په شروع کې دا لم لګیدلې او ولن تفعلوا دا واو ځان له حرف ته بیا لنم حرف ته حرف ناصب ورته وي دا د فعل په شروع کې لګي او تفعلوا بیا فعل دی ځکه فعل ذکر دی چې د په شروع کې لن لګیدلې دی نو دا مونږه د اسم د فعل او د حرف علامات وي او دا هم پکې بیا ځان له تمرین هم جوړ کو نو مونږ پکې اسمونه ځان له بیل ک او فعلونه هم پکې ځان له بیل ک او حروف هم پکې ځان له بیل ک نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي ځان سکرین شاټ واخلئ او ځان سه په کاپیانو کې لیکئ دوباره دا درس ورورئ ان شاء الله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام